جی قدرمنو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. کتونکو دا وخت زه د کوز دیر تحصیل دینزی اسبن سره چې کوم سانام ډیم دی کم باندې چې کار روان دی او په تیزۍ سره چې کله نه شروع شوی دی نو بیا بند شوی نه دی. په دې مینځ کې پکې خوړونه مړونه راغلي وو او څه خوړونه داسې وو چې هغې اوبه ډېرې زیاتې وې نو څه مشینرۍ هم ولیدې خو بیا هم کار روان دی په دغه والا باندې. اخوا ډیم سایډ ته ورځو او تاسو ته ښایو چې تر اوسه پورې څومره کار شوی دی او بیس څومره دی او نور به کله چې کوم دا کمپلیټ شي. جی قدرمنو کتونکو دا وخت چې کوم دی نو دا هغه سایډ دی کوم چې بیخي روډ طرف ته د اسبن چې کوم روډ دی نو دا هغه کنده ده چې دا په بخه د دې ډیم د سایډ نه داسې تلې وه او دا اوس د هغه سره پورې تقریبا د اسبن سایډ ته دا هم لګیا ده. لکه چې کله اوبه را ډمې شي را ډکې شي نو دا زما په خیال چې بیس دی دا به ورته دغه کوي او دا په دې باندې هم کار روان دی. دغه شان ته په دای هغه لاندې چې کوم بیا بل سایډ دی او دې سره سره د ټولو نه چې کومه اهمه خبره ده نو هغه دا ده چې دا چې اوس کوم سایډ ته مونږ ورځو او روان یو ورته نور خو لکه هغه د بامبولۍ هغه روډ سایډ و دغه په هغه طرف باندې و دغه هغه ښکته سایډ و خو دا چې دی نو دا د ډیم چې کوم بیس دی کوم چې بیخي لکه د دې ځای پورې به چې کوم دی نو جوړېږي یا دغه کېږي نو هغه دغه دی دا لاندې چې کوم تاسو وینئ دا هغه روډ سره راغلی و او دا لاندې سایډ دی دا د دې زما په خیال چې بیس دی دغه لاندې دغه ځای نه به چې کوم دی نو دی جوړېږي او بیا به دغه شان ته هغه طرف چې موږ وګورو د لاندې دغه بیس نه نو د دغې نه به بیا لکه دا اوس وګوره دا د کومره را جوور را روانېږي به او دا به بیا په دغه سایډ باندې چې کوم دی نو دغه ورسره شو او بیا هغه ځای چې کوم تاسو ما بره وښول دغه ورسره هغه ځای و او دغه شان ته دغه بیا د دغې نه چې ګوري دا دومره جوور دی چې دی بیا دغه شان ته را شروع شوی د دغه زیږي نه او دې خوا ورته ګوره دا سینه بیا هغه ځای ته رسي دغه زیږي ته او د هغه ځای پورې چې کوم دی نو دا په دغه ځای ته را رسېدلی دی. مخکې بیا ټول ځایونو ته چې کوم دی نو دغه لګېدلي دي. دا اوس بیا چې دی به هر حال هغه خوړ دی دغه ورسره چې کوم دی نو بیا چې کوم هغه طرف ته ورسره مونږ ګورو نو دغه ورسره هغه سایډ د کوم چې د اسبن زول د سانام هغه خوړ نه دا راکوز شوی او دا روډ بامبولۍ ته نو دغه په هغه طرف باندې راکوز شوی دی او دغه شان د سلسله د هغه بر ځای پورې روانه ده. په دې حساب یې نه وي کول څوک به ګورو ځکه چې چانه ځان پوه کړو چې بیس چېرته لاړو او جوړوالی په کوم ځای کې باندې د مخکې نه خو دا چې کوم دی نو لکه 99 او 102 په دغه فوټ کې د بیس نه و. اوس به ګورو چې څنګه چل دی مخکې ورځو خیر دی که څوک نو تپوس به کوو. دا اوس جنوب سایډ دی دغه هغه کور و خو د دې نه لاندې پکې هغه زیږی راځي هغه اسکیویټر چې ښکاري په هغه فاصله باندې نو زما په خیال چې د هغه زیږي نه به شروع کېږي او دا زیږي نه شروع شوی د په بره باندې دا راځي. بهرحال دا پکې هغه دغه سایډ دی کوم چې هلکه شور راغی دا چې کوم دا لاندې تاسو وینئ دا د دې ډیم بیس سره څومره جوړوالی ده دغه لاندې را ملګری ناسته دی اوبه چې کوم دی نو خالي کوي دا خو نور نه جوړوی که نه نور نه جوړوی که نه دغه جوړوالی دی بس دغه جوړوالی له دغه جوړوالي نه دا روان شوی دی وروره داسې ورته ګوره بیا تاسو ته ما هغه روډ سایډ وښو چې هغې څومره هغه ورسره مخامخ بیا دغه روډ ښکاري او دغه شان ته بیا چې کله د هغه زیږي نه ځې په دې جوړوالي پسې راځې نو دا اوبه ته دې لکه کېده چې په دې طرف باندې داسې راشه نو دغه بیا د خوړ هغه بیس دی دا خوړ طرف ته تللی دی او دغه چې کوم دی نو دا ښځه دې راوباسي خاوره راوباسي او دا خوړ به هم تقریبا دومره جوړېږي او دا خاورې اوس دلته یو ځای بل ځای اچوي خو دا به همې بیا به وروسته چې کوم دی نو چونکې د دې په یو سایډ باندې او په بل سایډ باندې لکه
پکنیک سپاټس دي، روډ به وي د یو طرف په بل طرف باندې. نو د هغې دپاره ضروري ده چې بیا به دا شګې او خاورې چې کومې راوځي او دوی راوباسي، نو دا فلل دي سایډونو ته وړې واچوي او بیا چې کله د ډایم جوړوالی یا کمپلیشن دغه شي، نو بیا به دغه خاورې په استعمال کې راولي. دا وخت موږ سره د دې سیمې دوه مشهور ملګري زما ولاړ دي، وخت موږ سره راغلي دي. یو چې کوم دی نو زمونږ د باسبند ناوګۍ سره تعلق ساتي، مولانا صاحب دی او په جومات کې چې کوم دی امامتي هم ورکوي. ولی رحمان صاحب لکه تیزه خبره به وکړي ځکه چې ما مایک نه راوړی. سانام ډیم په سپاټ باندې مونږ ولاړ یو. دا د دې سیمې د ترقۍ منصوبه ده، کار پرې شروع شوی دی. تاسو ورته په کوم نظر ګورئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټول ناوړ خو ستا ډېره شکریه چې دې سیمې ته رالې. دا یو ډېر پسمانده علاقه ده او حقیقت دا دی چې دلته د ترقۍ کار څوک هم راوړي، هر شکل کې چې راوړي هغه مونږ اپریشیټ کوو. او دا حقیقت دا دی چې دا یو دومره غټه منصوبه ده چې مونږ لا دې په حساب کتاب باندې نه یو پوهېږي چې دې به مخې ته څه جوړېږي او څنګه به جوړېږي. کار پرې روان دی، تقریبا مسلسل چې کار شروع شوی اوسه پورې بند شوی هم نه دی او ډېرې مراحل پکې راله. نو د دې د علاقې په ترقۍ کې انشاءالله ډېر زیات کرداري او موږ دا وایو چې دې سره دلته سیاحت راشي، دلته به ترقي راشي، دلته به خلکو ته روزګارونه میلاو شي. پر دې سره سره زه دا هم وایم چې دلته کې کم خلک د دې نه متاثره او یا متاثره شوي دي، نو د هغوی متاثرین ته الریډي خپل څیز میلاو دی او خوشحاله دي هم چې کوم دی نو په هغه طریقې سره چې څنګه حکومت پالیسي جوړه کړې چې په حقدار ته ورسي، په هغه طریقه باندې هغوی متاثره نه شي. او نور دا انشاءالله د علاقې ترقۍ خبره دی، سره به خلکو ته ډېره فایده او بیا د علاقې دپاره د دینزو دپاره د دې نه ډېر خیر دی. دا زموږ یو وروري ده ښکته پورته چې هغوی ته خیر رسي، دا هم زموږ فایده. زنده‌باد زنده‌باد. اشفاق باچا د پاکستان مسلم لیگ نون سره تعلق ساتي زموږ ملګری. اشفاق باچا، تاسو دې منصوبې ته په کوم نظر ګورئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول اسرار صاحب ستاسو او ستاسو چینل شکریه ادا کوم. او سانام ډیم خو دا داسې یو منصوبه ده چې ځکه ووایم نو د ځینو منصوبو نه طبقو ته کسانو ته فایده رسي. او دا داسې یو منصوبه ده چې دې نه به انشاءالله د سیمې چې څومره خلک دی، که دا کاڼي، که دا بوټي دي، که دا ونې دي، که دا ځناور دي، دې ټول ته به انشاءالله فایده رسي او د دې سره به انشاءالله زراعت ته ډېره غټه ترقي میلاو شي او سیاحت ته انشاءالله تعالی. دا منصوبه چې هر چا کړله نو زمونږ ورسره دا چا خبره چې همدردیانې دي او زموږ سره لاس په دعا هغوی سره زمونږ انشاءالله هغوی هم دواګانې کوو چې داسې نور خدای پاک دې کړي چې نورې داسې منصوبې راشي او د علاقې ته ترقي راشي. دا ډېره مننه، ډېره مهرباني. اشفاق باچا د ذکر وکړو چې دا هر چا کړی ده، نو په دې کې د مرحوم ډاکټر ذاکر الله خان په وخت کې د هغه یو خپل رول و. بیا د هغې نه پس د بخبیدار خان چې کوم دی نو د هغه پکې د هغه نه زیات رول و، ځکه چې بیا د اکنیک نامنظوري، بیا د تپنډ او د صوبې هغه دغه بلکې هغه دغه هم کړی چې وزیر اعلی په هغه وخت کې چې کوم دی نو دا اوس وزیر اعلی چې محمود خان دی د اریګیشن منسټر ورکړه او دی راتللو او پرانیسته کېده، خو د څه مصلحت کار شو او پروګرام ونه شو، روان پروګرام پاتې شو، کرسۍ چې کوم دی هغه واپس شوې. دغه شانته بیا وروسته د همایون خان چې کوم د پاکستان تحریک انصاف ایم پی ای و، نو د هغه ته دا کریډټ ځي چې دغه منظور شوي منصوبات چې د کومو خلکو به د دې سیمې د ترقۍ مخالفت کوو. دا ټوټل دا ډیم ایریا ده، هغه طرف ته دغه کور چې کوم دی دا کوم چې ښکاري نو د دغه ځایه پورې مطلب دا چې اوبه به هم مشکله ده که ورسي، خو لکه به هر حال سایټ دغه ځای ته رسېدلی دی، کورونه ترې ډېر لرې دي. دغه شانتې که دا کور د هم ډېر لرې دی، خو د دې نه یو بو چې کوم دی نو یو څه کسانو جوړ کړی د پته نه لګي چې د چا په ایمای جوړ کړی ولې جوړ کړی، خو هغه سازش بیا همایون خان ناکام کو او په ډیم کار روان دی. د علاقې د ترقۍ منصوبه ده، دا دینزي د ترقۍ منصوبه ده، دا دینزي د ولس د خوشحالۍ منصوبه ده. موږ دعا کوو چې بر وخت دا منصوبه چې کوم دی نو دا سر ته ورسي. ډېره مننه اشفاق باچا، ډېره مننه مولانا صاحب. ځای چې ځو.